وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الانتزاح. وبه قال حدثنا محمد بن كثير. انتزاح دا د نزح نه دی، نزح رش ته ویل کېږي. باب دی په بیان د انتزاح کې، باب دی په بیان د رش کې چې اودس وکړي، د اودس نه بعد لږې اوبه راواخلې، دا په دې سراویل په دې باندې واچې، رش وکړي، رش وکړي. امام بیهقي او روایت نقل کړی په دې باندې. وایا وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان والثوري عن منصور عن مجاهد عن سفيان بن الحكم الثقفي عن الحكم بن سفيان الثقفي رضي الله عنه قال كان رسول الله دلته دا تردد دی په بابند دي نومونو کې، دوه نومونو کې تردد دی د مسما چې د یو دا ابن حبان وی په صحابو کې حکم ابن سفیان ثقفي دی چې دیته سفیان ابن حکم هم ویل کېږي، خو دا روات غلط شوي د دې په نوم کې او د پلار په نوم کې. امام بخاری رحم الله ابن حجر و امام بخاری ابو حاتم ابن مدنی وی صحیح دار چې دا حکم ابن سفیان دی. ابن عبد البر وی له حدیث واحد فی الوضو، یو روایت نه راغله دی. نو دی وجنا ام دارنګ ابن منذری وی سما د ثقفی د نبی له سلام په دې کې اختلاف راغله دی چې دا سما ثابت ده کنه دا. وایا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال يتوضا وينتزع وينتزع انتزاع چې دنو په معنا د استنجا بالماء سره راځي، ځکه دا عدد د اکثر د استنجا بالحجاره کولا ولا يمسون الماء او به بن مسکولې. همدارنګه د دې معنا تعویل دار دلته په معنا د رش الفرج سره ده، د دې تایید د دین کېږي. یو روایت امام بیهقي نقل کړي په سند باندې د مجاهد نه د چا نه یو سړی نه چاغې ته حکم یا ابو الحکم ویل کېږي، دا د ثقیف نه دی، من ثقیف. هغه د خپل پلار نه روایت کوي انه رأى رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه السلام ولیدل، توضأ ثم اخذ، نبی علیہ السلام اودس وکړه، بیا یو چوم اوبه راواغېستلې من ماء فانتضح بها، نبی علیہ السلام په یو چوم اوبو باندې رش وکړه لپاره د دفع د وسوسې دپاره. د دې نه معلومیږي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا رش کړی دی، دغه معنا ترې نه مراد ده. وایا قال ابو داود داسې اوایا. قال ابو داود دلته دوه اختلاف دی. امام ابو داود غرض دا دی مجاهد نه تر حضور صلی الله علیه وسلم پورې دوه واسطې دي که یوه واسطه ده. د مجاهد نه راواخله ته پیغمبر علیه السلام پورې دوه واسطې دي که یوه واسطه ده. یو اختلاف دا دی د منصور شاګرد سفیان راغلی وګوره ورته، د منصور چې دی نو شاګرد سفیان ثوری د مجاهد استاد نه بعد چې سفیان ابن حکم دی د ابیه ذکر نه دی کړی، سفیان ابن حکم نه بعد د ابیه ذکر نه دی کړی. دې سره نور تلامذه موافق دي لکه ابو عوانه، جریر ابن عبدالحمید. د منصور بعد شاگردانو شعیب او زائدته د منصور نه بعد د استاد نه بعد د ابیه ذکر کړی دی. دې نه معلومیږي چې د مجاهد نه بعد دوه واسطې دي، مجاهد نه بعد دوه واسطې دي ته نبی علیہ السلام پورې. خو اوله خبره راجح ده چې عن ابیه ذکر نشته دی، عن ابیه قید نشته دی، او دا دویمه خبره چې دوه واسطې دي دا مرجوح ده. نو راجح دا دی چې نبی علیہ السلام د مجاهد په مابین کې یو واسطه ده، دوه واسطې نشته دی. دویم اختلاف راغلی دی د مجاهد د استاذ په نوم کې دی. دویم اختلاف چې هغه راغلی دی مناسب هغه د مجاهد د استاذ په دې نوم کې دی چې د مجاهد استاد نوم څه شی دی. لکه امام ابو داود ورته په اول سند کې اشاره کړې ده چې سفیان ابن حکم ثقفي یا حکم ابن سفیان ثقفي، چا د پلار نه زوی جوړ کړی، د زوی نه چا پلار جوړ کړی دی. او دویم سند کې وایي عن رجل من ثقیف، عن رجل من ثقیف. دریم سند کې وایي حکم یا ابن حکمه. نو معلومیږي دا چې اختلاف دویم د مجاهد د استاد په دې نوم کې هغې کې اختلاف راغلی. ګوره ورته وایا وافق سفيان جماعة على هذا الاسناد وقال بعضهم الحكم وهو ابن الحكم. وګوره هلته مخکې راغی سفیان، دلته وایي حکم یا ابن حکم. بل روایت کې راځي عن رجل من ثقیفنا. وایا وبه قال حدثنا اسحاق بن اسماعيل قال حدثنا سفيان وابن عيينة عن
عن وګران رجل من ثقيف ملاسخ پل پوشلی سند کې اختلاف شته کنشتا د مجاهد په استاد کې اختلاف شته کنشتا دا سوګ دی سفیان ابن حکم دی که حکم ابن سفیان دی حکم دی که ابن حکم دی یا رجل من ثقيف مراد حکم ابن سفیان دی عن ابيه لفظ راغلی دی نو دا سیاق چې کوم دی دا حمل دی په دې باندې چې دا رش الماء چې دا اوبه چې کوم دی رش کول په چا باندې په دې فرج باندې ته ولګېږي اوبه چې دی نو رش کې ممکن دا دی چې دا حمل کې په استنجا باندې چې مراد تینا رش الماء نه استنجا تینا مراد ده او یا دلته دا حرف واو دلالت په دې باندې کوي چې تاخیر د وضو او نصح دواړه د چانه د بولونه دا دواړه به وروسته کې هم به اودس کې د بولونه وروسته او نصح به هم کې دا دلالت نه کوي تاخیر د نصح د وضو نه چې یوازې نصح به د اودس نه وروسته کې نه اودس او نصح دواړه راغلي امکان لري استنجا باندې حمل کې امکان لري رش باندې حمل کې دواړه راغلي وایا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثم نزح فرجه وګورا ثم نزح فرجه نزح فرجه یا مراد نه غسل د فرج دی نبی علیہ السلام فرج ویندو نو استنجا باندې حمل کدا ظاهر دی او ممکن دی چې دلته مقدر تقدیر وکي ته ولګيږي تقدیر وکي بالا ثم توضأ ثم نزح فرجه توضأ تقدیر براو باس اے نبی علیہ السلام باول وکړي هغه نه با څنګه نزح فرجه په ایمان ویا چې باول وکړي استنجا دې نه کړي پښتو کې به وسوین پښتو کې ګورا چې استنجا دې نه کړي کستا په دې شی باندې معمولی بول دي معمولی شی وایم معمولی بول دي تا رس وکړه هغه زیاتېږي کورکېږي دا غو دې کار نورم خراب کړ کنه نو ته څنګه رس کې چې بول کې بول نه بعد به رش باندې وکړه چې خډيري شي ځکه یو سات چې بول سره که دومره اوبه میلاو شي خو ټولې بول شي که نه که یو بوتل اوبه ټنګۍ کې واړی خو ټولې بې زمزم شي نو دلته نزحه په معنا د غسل سره ده نزح فرجه غسل فرجه بول یې وکړي نبي علیه السلام غسل د فرج وکړو چې غسل د فرج وکړو څه معنا حمل که استنجا باندې نبي علیه السلام استنجا وکړه او دا خبره ښکاره او ظاهره ده یا ممکن دی چې عبارت کې تقدیر رو باسي بالا ثم توضأ ثم نزح فرجه نبی علیہ السلام مبارک بول وکړي او دسې وکړي استنجا وکړه بیا نزح د فرج وکړه نو دی صورت کې ودا حمل کا پر رش الفرج باندې چې کله استنجا وکړي او دسو کې هر څه صفا شو وس رش حوکه صد پاره دفع د وسوسې د پاره وسوسه ختم شي الته چې دینو وسوسه درته راځي دا به شی و شی لګيږي سراویل باندې والکه دا خو بول دي او بول دي راغلی لکه رش دې کړي هغه دي کنه ستا وسوسه په دی باندې ختم شي نو بیا بدلته تقدیر راو باسي اوایا وبه قال حدثنا نصر بن المهاجر قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن الحكم او ابن الحكم عن ابي رضي الله عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم توضأ ونزح فرجه وګوره نبی له صلوات و سلام او دسوکو ونزح فرجه نزح د فرج وکړه نو هم دغه معنا دا نزح حمل کا پر رش المال الفرج باندې خو امکان لري استنجا باندې حمل کا ونزح فرجه ذکر د حر د واو دلالت کوي چې دا وضو نزح دواړه د بول نه مؤخر دي دا دلالت په دې باندې نه کوي چې دا نزح بول نه چې نو دا مؤخر ده نزح بول نه څنګه ده دا مؤخر ده نو معلومه شوه وګوره دې روایت کې ابن حکم راغی یا حکم یا ابن حکم عن ابيه مخکې روایت کې راغله عن رجل من ثقيف عن ابيه نو الته ضمیر راجی رجل من ثقيف چې سفیان ابن حکم دی یا حکم ابن سفیان دی کدا سړی مبهم سفیان ابن حکم شي نو حکم شي نو پلار سفیان دی کدا رجل مبهم سفیان شي نو پلار څوک دی حکم دی نو هغې نه روایت راغله آیا باب ما يقول الرجل اذا توضأ باب دې په بیان دې کې ما یقول الرجل
سبوي سړی دا توضع کله چې دا سړی اودس کیا توضع دا توضع دا مستعمل دی توضع په درې معنیو کې را دی یو معنا دا د سړی بسوي اذا توضع اذا اراد الوضوء چې کله اراده د اودس دا دویم دلته معنا د اذا توضع چې کله شروع په اوداس کې کوي دریم معنا در ما یقول الرجل سړی بسوي اذا توضع اذا فرغ من الوضوء چې اودس نه فارغ شي نو سبویا هم لا سب دلته معنا اخرتنا مراد ده دلته مرادنا معنا اخرتنا مراد ده چې کله اودس نه فارغ شلی نو بیا بس کلمات ته کوم دعا وکړه دغه معنا ته مراد وایا وبه قال حدثنا احمد بن سعيد الهمداني وقال حدثنا ابن وهب سمعت معاويه يعني بن صالح يحدث عن ابي عثمان عن جبير بن نفيل عن عقبه بن عامر رضي الله عنه دا ابي عثمان چې کوم دی دا سعید ابن هاني خولاني دی یا جرير ابن عثمان دی کدا دواړه ته مراد شي نو ډیر خده کدا ته مراد نه به دا مجهول راوي دی اگر روایت کې د چانا د عقبه ابن عامرنا عقبه ابن عامر ابن عبس الجهني مشهور صحابي دی د دې په کونیه کې اختلاف راغلی و اقوال دی پکې خو مشهور دا د ابو حماد کونیه دا قاریو فقیه شاعر قدیم الهجرت او امدارنګا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یو د هغه صحابهونه دی چې قران کریم جمع کړي د دې قران کریم په مصر کې وسه پوری موجود دی چې کوم د عثمان رضی الله عنه مکتوب دی عثمان رضی الله عنه خط دی په هغه خط باندې جمع نه دی بلکې د هغې نه ما سوا په بل خط باندې بل طریقې باندې لیکلی شوی جمع دی موجود دی او دا تقریبا 80 هجری کې دا وفات شوی او د دې 55 مرویات دي روایات 55 نبی له سلام نه 55 احادیث دي نقل کړي دي اوایا قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خداما انفسنا دا وی موږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره خداما انفسنا موږ خادمان د خپل ځانونو موږ ته ولید مراد د ځانونو کولا موږ د پاره خادمانو چې زمون خدمت وکي نو موږ خادمان په خپل ځانونو په خپل خدمت کولا نتناوب الرعایت موږ به نوبت په نوبت باندې رعایت د چا کول رعایت ابلنا رعایت سره ول بم دو خان کول رعایت ابلنا دا بدل د چانه د رعایتنا نتواوب دا معنا دا چې موږ یو شی کو یو ذلی ويفعل اخر مره اخرى یو ذلی یو کی یو بل ذلی بل کی معنا دار کله موږ سره ول کولا کله بل چا سره ول کولا وخان با په نوبت باندې موږ سره ول دا وخان لرا خادمان د ځانونو دا نوبت په نوبت باندې د اوخانو سره ول مناسب دا په هغه وخت کې وي چې کله اوخان دي یو سړی دوه دي بل پنځه دي بل درې دي هغه دا وی الکه سکه هر سحر به منډي وي اوخ سره بغره توریر راځه چې ټول یو ځای کو تاسو خان دي پنځه ته به پنځه ورځې دي زما دوه دي دوه ورځې بزم هغه بل درې دي درې ورځې باغ دي بل اته دي اته ورځې باغ دي نور خپل کارو ته وزګار اوس که یو سړی دی یو خو سي باندې کشل دانی ما یو سړی ور سره باندې غره ته ووري به ته براوړي نو دا به نوبت په نوبت باندې خلزي او خپل مال غره ته ووري او به ته واپس سکی راوړي نوبت په نوبت به مونږ خان راوړل نو فکانت علی او په ما باندې رعایت د ابلو د اوخانو سرول په ما باندې او فروحتها بالغشی دا اوخان میرا واستل خپل مراحتا ما اواتا بالعشی په بیگا باندې سحر می وړي او بیگا میرا وصل د اوخان واپس وایا فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فسمعت يقول ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول فيركع ركعتين يقبل عليهما چې دوه رکعات منځ کې يقبل عليهما دا متوجي شي مراد دا دې پاندامونو باندې جوارح دواړو باندې متوجي شي زړه کې متوجي شي پاندامونو باندې متوجي شي مانځتا دواړه توجه کی دا سبقم داسې دی لکه دامون دا چې په جوارح اندامونو دواړو باندې متوجه نشي کنه په آن واحد کې کستا دا سوچ فکر بل طرف تلال دا کار نه کیږي ته راځه موبایل کې هم کوته و سبق بم اور دواړه کار به کیږي دا نه کیږي دا کار نه کیږي دې ته توجه غواړي جوارح اندامونه باندې متوجه دا سوچ فکر دا ذهن باندې متوجه نو هغه نه بعد ودا کار کیږي
خشوع خضوع دې ته ویل کېږي زړه به متوجه وي ایمان دته جوارح اندامونو باندې بنه کې کله سرګری کله ګیره ګری کله ملاګری کله داسې داسې کې کله یو شی کې کله بل شي داسې بنه کې وایا إلا قد أوجب فقلت بخ ما أجود هذه فقال رجل من إلا فقد وجب عليه الجنة امام مسلم وی وجبت له الجنة جنت ولا رواجب دي فقلت ما دان سر لبخ بخ واه واه بخ بخ پختو کې معنا ده واه واه ما أجود هذه الكلمة هذه الفائدة هذه البشارة يا هذه العبادة او دا سمره خوشا دا سمره مدي خوشالي خبره او هو سمره بشارت سمره زیره ده سمره پیدا ده او دا زکوي د ولی زکا مشقت پکې کم ده ثواب پکې ډیر زیات ده ذکر بخ ما اجود هذه سمره کړه دغه کلمه دغه فائدہ دغه بشارت دغه عبادت ولی ذکر د دې وجود چې کوم دی د دې جهاد د وجنه د آسان دی ثواب بغیر د مشقت نه ادا کیږي ثواب کې ډیر زیات دی وایا فقال رجل من بين يدي التي قبلها زما مخ کې وسړې ولاړو التي كان قدامي التي قبلها اغي اويلي الكلمه التي كانت قبل تلك الكلمه التي سمعتها انفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عقبه اې د دینه مخکې نبی له سلام بل کلمه ویلې دا هغه د دینم اجود ده ته خو دې ته اجود وې هغه د دین اجود الکلمه التي كانت قبل تلك الكلمه التي سمعتها چې تاوس د نبی له سلام نو اوردل دا لفظ التي قبلها مبتدا دا لفظ اجود دا چې نو خبر ده دا جمله مجموعه دا مقوله د قال ده د قال د پاره هغه مقوله شي يا عقبة أجود من هذا ذي كلمين أجود دا ويا فنظرت فإذا هو دا رجل بين يديه مال دا سوق دا خبره وکړه او مې قتل چې دا عمر بن خطاب رضی الله عنه قلت ما ورته ما هي دا کلمه سشهده چې د دې کلمې نه مخکې ده یا ابو حفصه دا کونیه ده قال عمر رضی الله عنه انه نبی السلام قال اویل انفنا وس اویل وس په الحال قریب زمانہ کې ویني وایا قبل أن تري أمامكم من أحد يتوضأ فيغسل الوضوء ثم يقول حين يفرغ من وضوءه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أي شاء وګورا نبی السلام وی چې چا دا ویلي لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت مگر کولاو بکړې شي له دې د پاره ابواب الجنة الثمانية دروازې د جنت اته دا به داخليږي من ايها شاء چې کوم دروازې نه د دې خوښ شوا د دې اجودیت د اغه نه چې د دې نمخ کې دار د اسهل دی ایسر دی اعظم اجرا من هذا غین اجر ثواب ډیر دی چې دا کلمات دی ویل جنت کوم دروازې نه داخليږي و سوال دا دی حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمایي جنت کې یو دروازه ده اغه ته ویل کېږي باب الریان اغه نصر جدار داخليږي او دا هوی چې د جنت اته دروازې دي چې کم دروازې نه داخليږي نو داخليږي نو ته جواب وکړه علامه دقیق العید جواب کړی دی هغه وی دې سړی ته به اختیار ورکړي شي خدا سړی با انشراح د صدر نکېږي چې د روزدارو دروازې نه داخل شي هغه نه اختیار ورکړي شي خو هغه دروازې نه به داخليږي نه دا په هغه صورت کې ان لم يكن من الصائمين او بعض جواب دا کوي فائدہ په تخیر کې څه شي ده چې هغه نه داخليږي نه اظهار د تعظیم او اظهار د شرافت ده فائدہ په تخیر کې اظهار د تعظیم او اظهار د شرافت ده و مناسب مثال داسې دی یو سړی تا ته ویا لکه زما پروګرام دی مناسب تا ته اختیار دی د زیارت په ورځ راځي
جمعې په ورځ راځي، خالی په ورځ راځي، که د اتوار په ورځ راځي، که ټول ورځو باندې راځي، ستا خوښه ده. په هره ورځ چې راغلی تا ته 4 واړه ورځې دعوت دی. دا تعظیم و شرافت ته اشاره ده. تعظیم او شرافت ته اشاره ده. دې مثال داسې دی لکه قرآن کریم کې رب العالمین فرمایي چې الله تبارک وتعالی د انبیاو نه مضبوطه وعده اخیستې ده چې تاسې به ایمان راوړئ په پیغمبر علیه صلات وسلام باندې. خو الله تبارک وتعالی ته علم و چې نبی علیه السلام راځي د انبیا علیه السلام به یوم نه وي، دا انبیا به نه وي، خو بیا هم الله ته وعده اخیستې ده لتؤمنن به ولتنصرنه. دې کې وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ وعده ته اخیستې مضبوطه، خو د انبیا خو به یوم نه وي. دې کې اظهار د شرف د نبی علیه السلام ته اشاره ده. که دا انبیا بالفرض موجود وي نو دغه انبیاو به نبی علیه السلام باندې ایمان دا راوړله، نو اظهار د شرافت او تعظیم ته اشاره ده. وایا قال معاویه غرض د امام ابو داود د دې نه دا د ذکر د دې سند نه اشاره دیته ده چې دا معاویه ابن صالح روایت د دې حدیث کړي په 2 سندونو باندې. یو روایت الته ابي عثمان نه روایت کوي، دویم د ربيعه ابن يزيد نا، دوالو نه روایت راغلي. صرف دې ته اشاره ده. ګور ورته وایا وحدثني ربيعه بن يزيد عن ابي ادريس عن احمد بن عامر وایا وابي قال حدثنا الحسين بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري عن حيوة وهو ابن شريح عن ابي عقيل عن ابن عمه دا ابي عقيل د دې خپل نوم زهره ابن معبد دی. امام نسائی وی ثقه دی، امام احمد مرتثقه ویلی دی. وایا عن عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر امر الرعايه قال نحوه روایت ذکر کړي پشان د حدیث د جبیر ابن نفیر د ابن ادریس چې کوم روایت دغه من راغله، ولم يذكر نه ذکر کړي ابن عم ابي عقيل امر الرعايه کی صدر رعایت الابل ذکر کړي نه دا. قال ویل دی دا ابن عم ابي عقيل عند قوله فنید دی قول باندې فاحسن الوضوء ثم رفع نظر دا ذاتواله کړي دي. جبیر ابن نفیر دا ذاتواله نو کړي ثم رفع به وچت کی دا متوذی نظر الى السماء طرف د اسمان ته. فقال نو اغدا اویا رفع احتمال لري چې په ټول ذکر کې دا نظر اسمان ته وچت کی، یا احتمال لري چاول کې اشهد الله کې وچت کی او بیا نظر خطه کی، او بعد وی دا مختص دی چې نظر کار کوي، او بعد وی نه اعمام ور سره شریک دی که نظر کار نه کوي بیا هم بسترګې وچتې کی. وایا فقال وساق الحديث بمعنى حديث معاويه بمعنى حدیث معاویه ما سوا د دینه قصه د رعایت او زیادت د ثم رفع نظره الى السماء دا زیاتواله کړي، نور باقی حدیث دا ذکر کړي لکه حدیث ذا معاویه پشان تا. وایا باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء باب دې په بیان د سړی کې یصلی صلوات چې دا ولګي منځونه وکي په چا باندې په یو او داس باندې ډیر منځونه کې. آیا استاد پاره دا جائز دی او کدا جائز نه دی؟ یو او داس دی وکا یو او داس باندې ډیر منځونه کې دا جائز دی که جائز نه دی؟ ملا سے په دې مسله کې اختلاف دی. په دې کې مجموعه 3 اقوال دي، 3 قول دي. د هغه حاصل او خلاصه دا ده بعض صحابات تابعین لکه عبد الله ابن عمر، ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ، سعید بن مسیب، هغه دا وی چې او دس د هر مانزه د پاره کوه مطلقاً، هر مانزه ته او دس کوه مطلقاً، فرض وی که نفل وی هر منځ وی دا واجب دی. باید صحابه تابعین هر مانزه ته او دس کې واجب دی، دا فرض وی که نفل وی هر مانزه ته او دس کوه. دویم قول د اهل ظواهر دی، همدارنګه د شیعهګانو دی، هغه وی او دس به د هر مانزه د پاره مقیمین کوي، مسافرین به نه کوي. او دس کوه د هر مانزه د پاره، خو او دس به د هر مانزه د پاره مقیمین کوي لیکن مسافرین به نه کوي. او ابراهیم نخعی رحمه الله هغه دا وی چې په یو او داس باندې با 15 منځونه کې فقط
سحر دی او د سکو سحر مونږ دیو که ماسپخین مازدیګر ماښام ماسخوتن بس د دې نه ما سوا نور نه کوم د پنځه مونځونو نه وروسته اعاده ضروري ده چې پنځه مونځونه دې وکړه هغې نه بعد به اعاده ضروري ده اودس به راګرځئ جمهور علما ائمه صحابه تابعین ائمه دا وایي اودس د یو مانځه دپاره وکړه د دې نه ما سوا ما شاء من الفرائض والنوافل تر څو چې بیا اودسه شوی نه کوه چې څونه کولی شي سوچ نه بیا اودسه شوی بس دا کولی شي چې څومره منځونه کې دا کولی شي دا د جمهور ائمه او علماو د هغې مسلک او مذهب دی اوایا وبه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا شريك عن عمرو بن عامر البجلي قال محمد هو دا عمرو بن عاصم بجلی دا عمرو بن عاصم دې ته بجلی ویل کېږي نو دې وجنا دا وهم د شریک دی دا شریک خپل حافظه خرابه وه دا اصل کې عمرو بن عامر انصاری دی سفیان ثوری تصریح کړې ده دا شریک اگر کدا صادق راوی دی لیکن کله کله خطا کېدله دا عمرو ابن عامر انصاری ټول متفق دی پچا باندې په اخراج د دې حدیث باندې دا عمرو ابن عامر انصاری دی بجلی نه دی بلکې دا شریک په دې کې خطا شوی دی قال وی څوک دا محمد هو دا عمر څوک دی دا ابو اسد ابن عمر دی ابو اسد ابن عمر دی دغه ته نه مراد دی خو لیکن دا عمر ابن عامر بجلی نه عمر ابن عامر انصاری دی او دا عمر دا څوک دی دا ابو اسد ابن عمر دی قال ویلی دی چا دا محمد ابن عیسی هو دا عمر چې کوم دی دا ابو اسد ابن عمر دی نو دا ابو اسد ابن عمر دا محمد ابن عیسی وی خو صرف بجلی کې بجلی په دې وهم یې کړی دی دا شریک مسترب الحدیث دی نو ثواب دا دی چې د عمر ابن عامر انصاری دی سفیان ثوری په دې تصریح کړې ده سفیان ثوری حافظ متقن او مضبوط راوی دی امام ترمذی په دې باندې تصریح هغه کړی ده اوایا قال سألت انس بن مالك رضي الله عنه عن الوضوء فقال عن الوضوء ما تاسو کو د حکم د اوداس چې آیا واجب دی نوې اوداس د هر مانځه د پاره او کډیر منځونه په یو اوداس باندې دا جایز دی ما تاسو کړم فقال چې دا تاسو مې وکړه انس رضی الله عنه ویلي وایا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا لكل صلاه وكنا نصلي صلوات بوضوء نبی علیہ السلام باودس کوله هر مانځه د پاره ظاهر معلومیږي چې دا عادت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عادت د نبی علیہ السلام او منګه منځونه کوو به وضوء واحد من ډیر منځونه په یو اودس باندې کوو لا نجدد الوضوء منګه تجدید اودس نه کوو د هر مانځه د پاره هر مانځه د پاره نه کوو یا احتمال لري د هر مانځه د پاره اودس په پیغمبر علیه السلام باندې واجب خاصتا هغې نه بعد دا حکم منسوخ شوی دی ځکه حدیث د بریده رضی الله عنه دی صلی صلوات بوضوء واحد امام مسلم روایت نقل کړي دا حکم ابتداء اولنو هغې نه بعد دا حکم منسوخ شوی دی چې پیغمبر علیه السلام به د هر مانځه د پاره اودس کوله فتح د مکې مکرمې کې دا حکم منسوخ شوی دی حکم ختم شو ولی دلیل په هغه حدیث د بریده چې امام مسلم ذکر کړی دی نبی علیہ السلام صلی صلوات بوضوء واحد صلی صلوات بوضوء واحد بوضوء و یو د سپان نبی علیہ السلام او ډیر منځونه هم دا کړی دی دا په باندې دلیل دی یا احتمال لري نبی علیہ السلام د هر مانځه د پاره اودس کوله استحبابا بیا نبی علیہ السلام ویریدله چې واجب نشي زما امتیان بیا نشي کولی فترکه بیا یې پرېښود د بیان د جواز دپاره پرېښود د چا دپاره بیان د جواز دپاره دا باید څیزونه ظاهري موږ ته ضرر معلومیږي لیکن فایده هم پکې شته ګوره څه شی شته هغه څه شی دی مچ
دا مچ خو ظاهري ضرر دی کېږي شاړه فایده هم پکې شته تاسو فایده معلومیږي څه فایده پکې ده بعضې فایده پکې دا ده بعض خل وده شي چې وده شي دا مچ کېني وي خوري مزر داسې کي وګوره فایده پکې راووتله که نه مچ دې ویښی مچ تونه شی دی دا ته وي شه څه وخته کېنه سم کېنه چې وده یې شا به وده خوري مزر دې ویښ کي دا یو کس وده شو مچ ویښ که درز را ویښ اوایا وفيه قال حدثنا مسدد قال اخبرنا يحيى بن سفيان عن قال حدثني عقبة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن ابي رضي الله عنه قال صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح 5 صلوات بوضوء واحد ومسح وګورا پورز د فتح باندې موږ وکړ پیند منځونه بوضوء واحد په یو او داس باندې فتح د مکه مکرمه چې دا پاتم کال د هجرت باندې شوی و وایا ومسح له فقال له عمر اني رايتك صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه قال عمدا صنعته عمر رضی الله عنه ورته تاسو یو کار دی وکړه مخکې دې نه کوله قال نبی عمدن صنعته قصدا مې دا کار وکړی عمره دې دپاره چې دا فعل دلالت وکړي اگر کا مسله دا ده چې څوک اراده د قیام مانده لري لا یجب علیه الوضوء او دس په واجب نه دی تر څو چې دا بیا اودس نه وي نو دا کار مې چې دی نو هغه دا قصدا وکړه دې دپاره دا فعل په دلالت په دې باندې وکړي چې څوک اراده د قیام الی الصلات لري اودس په باندې واجب نه دی ګوره چې اودس دی وي اودس چې دی نو دا مکوه عمدا صنعته چې دا جمع د صلوات بوضوء واحد دی دا کار ما قصدن چې دی نو دا کړی دی او دا عمدن دا حال او تمید د فاعلنا د صنعتو د دې ضمیرنا خود بهم دا عمدن دا تمید مخکې کړی دی اهتمامنا د اهتمام د شان د پاره چې وګوره یو اودس د ډېرو منځونو د پاره کافي کېږي یو اودس کافي دی خو دا ورسره ووایه چې اودس به ډېر ټینګې نه ګوره اودس به ډېر ټینګې نه بولې وي غایطې وي ریح وي دا به ډېر ټینګې نه ځکه بیا کراهیت تنزیه او تحریمي ته ونه رسي اوایا باب تفریق الوضوء باب دی په بیان د تفریق د وضو کې مانا باب دی په بیان د غسل د اعضاء د وضو کې تفریق الوضو دې مسلې ته مسله د موالات ویل کېږي دې مسلې ته مسله د څه وایي موالات ویل کېږي آیا مسله د موالات په اودس کې ضروری ده او که نه ده اودس په پرله پسې کې چې یو اندام و چې در وکړي او که نه پرله پسې اودس ته ضرورت نشته دی خلاصه دا ده په دې کې دوه مسلکه دوه مذهبه دي څو مذهبه دي دوه امام مالک رحمه الله وی موالات ضروری دی او شرط دی ځان پې پوهې کا څوک وی امام مالک وی چې موالات څنګه دی ضروری دی او شرط دی جمهور مسلک داره چې موالات دا ضروری نه دی بلکې د احناف په مسلک باندې سنت دی موالات ضروری نه دی د احناف په مسلک باندې سنت دی احناف وی مناسب اودس دی وکړه لاس کې پخه کې یو ځای وچ پاتې شو اندامونه دې وچ شوه بیا لاړې هغه ځای چې وچ پاتې و هغه دې ووینځه اودس کافي دی هاو اودس کافي دی احناف څه وایي اودس دې وکړه لاس پخه مخکې د یو ځای وچ پاتې شو اندامونه وچ شوه لاړې څه دې وکړه هغه وچ ځای د ووینځه اندامونه وچ شي اودس کېږي هاو امام مالک صاحب څه وایي نه اودس دې نه کېږي ځکه هغه موالات شرط وایي او موږ موالات شرط نه وایو د امام مالک رحمه الله دلیل دا دویم روایت دی ګوره ملا صاحب وګوره ورته دا دویم روایت ته وګوره دا د امام مالک رحمه الله دلیل دی مستدل د امام مالک رحمه الله دا دریم روایت د باب دی ان نبی صلی الله علیه وسلم رأى رجلا د ماسپه منځ کولا ماسپخین دا قدم کې یو ځای وچ پاتې و
نبی علیہ السلام ورته لاړ شه او دس مراو ګرځوه مونږ مراو ګرځوه درېم روایت ته وګوره دا د چا مستدل دی امام مالک مستدل د جمهور علماو روایت د اول د باب دی چې کوم روایت د انس رضی الله عنه نه راغلی دی دا دلیل د جمهور د پاره دی ځکه نبی علیہ السلام ورته ارجع فاحسن وضوءک لاړ شه او دس دې ښه کا څه معنا او دس کامل کا هغه ځای چې وچ پاتې دی هغه ووینځه داسې ورته نبي علیہ السلام نه وایي چې سر نه اودس را وګرځوه دا مستدل د چا دی د جمهور دی امام مالک رحمه الله نه جواب وکړه د هغې مستدل نه جواب کو چې دا خبر واحد دی خبر واحد او که موالات ثابت شي نو دې سره زیادت په کتاب الله باندې راځي ځکه قرآن کریم کوي فغسلوا وجوهکم دا خو مخ پرېمه ده موالات ذکر نشته او که ته موالات شرکې نو دا زیادت راغی کتاب الله باندې زیادت په کتاب الله باندې په خبر واحد سره جائز نه دی څو جوابونه شو یو دویم جواب دار دا محمول دی په استحباب باندې موږ وایو مستحب دی ټول اودس را وګرځوه دریم جواب دار د حدیث ضعیف دی په اعتبار د سند سره حدیث ضعیف دی په اعتبار چا سره سند سره ځکه بقیه پکې راغلی دی بقیه هغه پکې راغلی دی نو دې کې علماو جرح او تعدیل کې د علماو اختلاف دی هغه راغلی علماو پکې اختلاف راغلی نو دې وجه نه درې جوابونه شو د دې حدیث نه ګوره ورته وایا وبه قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب عن جرير بن حازم رضي الله عنه انه سمع قتادة بن دعامة قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضا وترك على قدم مثل موضع الظفر وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فاحسن وضوءك وګوره نبی علیہ السلام راغی د نوک کوم رځې پاتې شوی موضع الظفر د نوک کوم رځې پاتې شوی کله غونډې دی پاتې شي بیا هم اودس نه کېږي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته لاړ شه فاحسن وضوءک ظاهر احسن وضوءک نه ارجع واپس شه لاړ شه اودس دې ښایسته کا نو بعضې وایي چې اعاده تمام اودس دې وکړه معنا دا ده لاړ شه په اندام باندې اوبه یوه چې کوم وچ پاتې دی او نبی علیہ السلام بعد وی نه د دې نه معلومیږي چې لال شه هغه ځای چې کوم وچ پاتې هغې باندې اوبه وبیوه نبی علیہ السلام ورته داسې نه وایي هغه ځای ته لاړ شه چې کوم ځای کې دې اودس کړی واپس هلته لاړ شه که مقصد دا وی چې اودس را وګرځوه ټول بیا به نبی علیہ السلام دا صحابي هغه ځای ته لیږلی و چې کوم ځای کې اودس کړی ته لاړ شه بیا اودس وکړه دا وایي نه اودس دې ښه کا معنا پوره کا کامل کا چې کوم ځای وچ پاتې هغه ووینده قال ابو داود هذا الحديث فدي سند باندې ليس بمعروف داسې اوه چې غرض د امام ابو داود تضعیف د حدیث دی او بیان د ضعف دی هغه دا وایي چې د جریر ابن حازم نه غیر د ابن وهب نه بل چا روایت نه دی کړی خو امام داری قطنی وی دا روایت نقل کړی و تفرد جریر ابن حازم د قدادته نه بنا په قول د امام ابو داود باندې د دې سند نه وروسته حدثني موسی بمعنا قدادته هغه تایید د تضعیف د روایت د قتاده که امام ابو داود غرض دا دی ځکه امام ابو داود رایه دا ده چې پوره اودس به کوې نو هغې طرف ته مایله دی ځکه اشاره تضعیف د حدیث ته کوي وایا ولم يره الا ابن وهب وحده وقد روي عن منقل بن عبيد الله الجزري عن ابن زبير عن ابي الزبير عن جابر عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ارجع فاحسن وضوءك وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرني يونس وحميد الحسن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قدادته یعنی په معنا د حدیث قداده باندې یعنی دا مرسل د چا دی دا روایت راغلی دا مرسل دی نو تایید کوي پر روایت د قدادته پر روایت د چا ابي زبیر باندې د جابر نه پر روایت د یونس باندې د حمید باندې د حسن نه چې هغې نه د دې تایید راغلی دی هغې ته اشاره کوي وایا وبه قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن بحيان
خالد رضي الله عنه وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم دا مرسل دی ابن قیم وی جهالت د صحابي دا عیب پر روایت په حدیث کې نه پیدا کوي نو دی وجه نه ځکه عدالت د الصحابه كلهم عدول نو ځکه وی عن رجلين څه پروا نه لري وایا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قد قدر لمعه محل یابس یلمع یو زیوچ پړقیدل ځکه کم زیوچ هغه معلومیږي داسې ښکارا معلومیږي خویندا یو داغ پکې وچ پرې دغه به په خپل معلومیږي وایا لم يصبها الماء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة نو دا امر نبی علیہ السلام کړي حدیث ضعیف دی مونږ وی حمل د په استحباب باندې یاد ده چې نبی لا شاو د سوکا ځکه د اغه د بغیر د دینا داسې سیز موجودو چې هغه موجب ته اعاده د او داسو ناقص د وضو موجود شي او داسې مات شي ویلار ش او داس چې دینو دا وکړه وایا باب اذا شك في الحدث باب د په بیان دی کې چې کله حدث کې شک وي تا او داس ته وکړه بیا د شک راغی چې او داس به می مات شي کې دې شي مات شي ورسره حدیث کې راځي یا سه حرکتونه موجود شو ته او داس می مات شوی دی اوس به او داس اعاده کې کنه بکې وایا وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن احمد بن ابي خليل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم عن ابي رضي الله عنه قال شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم عمه روایت کی آغا عبداللہ ابن زید ابن عاصم مازانی دے شو کیا امام بخاری روایت کرا دی دا عبداللہ ابن زید داراوی دے شکایت وکړه شو نبی علیہ السلام ته داغه سړی مطالعه یجد شیا چې یو سید مند کې په صلات په ماند کې حدث موجود وی بی او دسی پسنا پمیند چا کې د دې ماند کې دې ترې شي یجد شی مند کې دا یو شی په صلات په ماند کې ګمان وکي چې مان حدث صادر شوی دی یقین نه دی ګمان بیا د څه شوی ما حتی تر دې پورې یخیل الیه تر دې حد پورې چې ګمان را دي سړی تا خیال په معنا د ځون سره دی دا ځون دلته په معنا عام سره دی تساوی د احتمالینو ته ویل کېږي ترجیح د احدهما اخر ته ویل کېږي نو اصل لغت کې چې دینو دا په معنا د ځون سره دی دا په معنا د ځون سره دی فقال نبی علیہ السلام ویلنا لا ينفتل نبګردېږي د ماندنا په دې احتمال باندې چې ما د اسمات شوی دی حتی يسمع صوتا یا आवाज ووري او یجد ریحا یا بوی مندکه معنا دا ته پوشي وجود د احد ما په علمي یقیني باندې په دې کې چې دینو شرط نه دی چې دینو سماع شم شرط نه دی سماع شرط نه ده همدارنګه شم بویم شرط نه دی مراد یقین دی چې یقینا ته بیا او د شي یقینا بیا او د شي ځکه مدار د احکام په یقین باندې دی په شک باندې نه دی علما و یو سړی ته شک راغی دی سړی ته ځان ته وساته شکونه مکوا تر سوچ یقین نه راغلی आवाज شرط نه دی ولی आवाज شرط نه دی حتی یسمع یو سړی کون دی نو دنیا چې د ټول اورا نشي س اوري نه یو سړی خیشوم خراب دی هغه په خبوی بدبوی باندې نه پیږي دا شرط نه دی یقین شرط دی خیشوم خراب دی بوی باندې نه پیږي هغه داس په نه ماتيږي لیکن مناسب خبر دادا ټول ائمه متفق دی په دې باندې خروج ریح د دبرنا دا ناقض د وضو دی او که خروج ریح شو د قبلنا په دې کې د علماو اختلاف دی امام محمد رحم الله ظاهر روایت دار دا ناقض د وضو دی امام کرخی وی دا ناقض د وضو نه دی ځکه قبل دا موضع الحرس نه دی لیکن تقوا چې دینو امام محمد رحم الله مسلک د ظاهر روایت تقوا دا د او د سوکا اې د قبول نه هوا دی هو دا په کوم وخت کې دی د هغه وخت کې دی چې هغه چې دینو خدای مبذات شي مبذات دا چې دا د بچی کېدو یا د نور د بیماری د وجنا
هغه د قبل او د چا د دبر دا دواړه لارې چې کوم دی دا یو شي د دې په منځ کې کوم حایل دی هغه ختم شي حایل ختم شي نو هوا را روانوي هلته د قبل په ځای باندې د دبر نه وځي دبر په ځای باندې د قبل نه وځي مفضاته شي بیا اودس ماتېږي خو لیکن که داسې نه وي یوازې قبل نه هوا وځي امام محمد سوي تقوا دا ده چې اودس وکایمه وایي چې اودس په دې باندې نه ماتېږي وایه وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم في الصلاه فوجد حركه في دبر احدث خوځېدل موجود شي خواده خواو خوځي خولي را خولي شي احدث او لم يحدث شکی فاشکل علیه فاشکل علامه عراقی عبارت کې تقدیم و تاخیر دی فاشکل علیه احدث او لم يحدث سړي ته اشکال لاغه چې اودس مات شوی دی کنا فلا ينصرف نه بګرځي وایا حتى يسمع صوتا او يجد ريحا او یجد ریحا نو معنا دادا خبره تر سوچ ته یقین حاصل شوی نوی مراد خبره په یقین باندې بنا ده او یجد ریحا یقین د ریح د ریشی حتی یسمع نفس صوت ریح هم تینا مراد نه دی اوس دی ویلې سړی کون دی خیشومې خراب دی سماع شرط نه ده د حدیث نه معلومیږي دا حدیث دا یو اصل دی د اصولو د شرع نه یو قاعده عظیمه ده د قواعد د فقه نه چې اشیاء یحکم ببقای علی اصولها اشیاء به په خپل اصل باندې باقی پاتې وي ته سوچ یقین د دې خلاف نه وي راغلی که دا تواری عرضي شکونه راځي دا درته ضرر نه رسوي شک مه کوه شکونه مکونه دا پرېږده اللهم صل علی محمد کما صلیت علی ابراهیم